نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الرحمن الرحیم. یو ملګری تپوس کړی دی چې د زمزم په اوبو باندې اودس کول او غسل کول جایز دي او کنه. د زمزم اوبه انتهایی مبارک اوبه دي. په هر مسلمان باندې د زمزم د اوبو ادب او احترام ساتل د زړه نه دا ضروری دي. البته زموږ فقهاو لیکلي دي کو یو انسان د اول نه په اودس کې وي او دا د برکت د حاصلولو د پاره دوباره په آب زمزم باندې اودس کول غواړي نو د پاره اودس کول په جایز دي. دویم صورت دا ده کو یو انسان اول نه پاک ته د غسل په حالت کې نه دی، جسم مکمل پاک ته خو د برکت حاصلولو د پاره داد ودرې لوټې د آب زمزم په ځان باندې راچي لامبي به نو بالکل د لپاره دا جایز دي. کو یو انسان بے اودس دی او په آب زمزم اودس کول غواړي نو کو نور اوبه موجود نه نو په آب زمزم باندې د لپاره اودس کول جایز دي، او کو نور اوبه موجود وي نو د بے اودس سړي د لپاره په آب زمزم اوبه باندې بدی صورت کې اودس کول مکروه دي، بیا به د عام اوبه باندې د اودس وکړي. دریم صورت دا ده کو یو انسان د اول نه په غسل کې دی، غسل جنابت په ضروری ګرځیدل دی، نو بدی صورت کې د لپاره په آب زمزم باندې غسل کول جایز نه دي، دا مکروه تحریمی دي. څلورم صورت دا ده چې په آب زمزم باندې استنجا کول هم جایز نه دي. طحطاوی کې دي ان بعض الناس استنجا به فحصل له باصور. بعضو خلکو په آب زمزم باندې استنجا وکړه، یو حکایت نقل کړي نو هغې ته بیا د بواسیر مرض لګېدو، ځکه دا انتهایی مبارک اوبه دي نو د عام اوبو په شان بدې باندې غسل کول او استنجا کول دا جایز نه دي. علامه حسکفی رحمه الله هم لیکلی دی یکره الاستنجاء بماء زمزم، د زمزم په اوبو باندې استنجا کول مکروه دي، بعض علما ورته حرام هم ویلی دي. او بیا علامه شامی د دې لاندې لیکلی دی وکذا ازاله النجاسه الحقیقیه من ثوبه او بدنه. په کپړو باندې ګندګي موجود ده، منی آثار دی به یا تشی میچازه یا ډکو میچازو آثار په موجود دي په کپړو باندې یا په بدن باندې موجود دي، نو په آب زمزم سره دا کپڑا یا د بدن دک حصہ وینځل هم جایز نه دي. د دې وجنه د آب زمزم احترام په موږ تاسو باندې لازم دی. صرف دغه دوه صورتونو کې د آب زمزم باندې اودس کول بالکل صحیح دی او غسل کول په بالکل صحیح دی. او په هغه صورت کې چې کله انسان د اول نه په اودس کې وي او اول نه د دې انسان دا ټول جسم پاک وي غسل په لازم شوی نه، نو بدی صورت کې د لپاره بالکل غسل کولم په جایز دی او اودس کولم په جایز دی. طحطاوی کې دی يجوز الاغتسال والتوضؤ بماء زمزم ان كان على طهارة للتبرك فلا ينبغي ان يغتسل به جنب ولا محدث ولا يستنجي به ولا يزال به نجاسة حقيقية من بعض العلماء تحريم ذلك. والسلام.